بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. مونږ او تاسو د رجب په میاشت کې روان یو او دا هغه میاشت ده چې په دې میاشت کې رمضان ته تیاری کیږي. د رمضان ته تیارولو د ځان د تیارولو میاشت ده. دې میاشت کې ځان د ګناه نه د لرې کولو میاشت ده. د عبادت باندې د ځان عادت کولو میاشت ده. د قرآن سره د عادت جوړولو میاشت ده. د صدقاتو او زکاتو د ورکولو باندې ځان عادت کولو میاشت ده چې انسان په دې باندې ځان عادت کی. نفس چې کم دی هغه په نیکو کارونو باندې هغه عادت کی. همدا وجه ده کله چې زموږ او ستاسو د عادت نه وي، تیاری نه وي، نو چې رمضان راشي 2-3 ورځې بعد موږ او تاسو بیا ستړي شو د رمضان نه، د روزې نه ستړي شو، د هر څه نه ستړي شو، ټوله ورځ موږ او ستاسو بیا خوبونه روان دي. لهذا دا ډېره بهترینه میاشت ده. دا د محرم الحرام اشهر الحرم میاشتونه ده چې دې ته اشهر الحرم ویل کیږي. نو باید انسان په دې کې هغه کارونه وکړي چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي. په دې میاشت کې کوم داسې خاص کار اجباري او لازمي نشته چې خامخا په دې کې عمره، خامخا په دې کې صلات الرغائب، خامخا په دې کې اسراء او معراج شپه تیرول، شوګیرې کول او نور داسې کارونه کول، دا هیڅ نشته. بلکې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څه فرمایلي دي، صحیح کړي دي، باید په هغه طریقه باندې موږ او تاسو عمل وکړو چې د رمضان میاشتې ته موږ او تاسو عبادت ته تیار یو او هغه عبادت چې کوم دی هغه په ښه طریقه باندې هغه وکړو. الله رب العالمین فرمایي فلا تظلموا فیهن انفسکم. په دې میاشت کې د اشهر الحرم کې باید خپل ځانونو باندې ظلم ونه کړو. ظلم مطلب دا چې موږ او تاسو د ګناه نه ځان لرې کړو، ګناهونه ونه کړو. دې کې باید موږ او تاسو ګناهونه نه ځان بچ کړو، د بدعات او خرافاتو نه ځان بچ کړو. الله رب العالمین دې موږ او تاسو له په دې د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله علی النبي محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.